زما قابل قدر مسلمان ورونو الله تبارک و تعالی موږ تاسو ته دا خبره فرمایلی ده چې هیڅ نفس ته دا پته نشته چې سبا به دې څه کوي او هیڅ نفس ته دا پته نشته ده چې په کوم ځای کې به درته مرګ راځي هیچ چا ته دا پته نشته انسانان عاجز دي د خپل حال پته ورته نشته سبا به انسان څه کار کوي پته ورته نشته د شپې نه ډېر خلک ډېر په غټو امیدونو وده شي او سحر کې بیا خلک پاسیږي نه مړي بیا وله د کفن دفن او د غسل ترتیب ورته برابروي نو ډېر انسانان داسې چې په خوب کې وده شي همداسې پاتې شي نو ځکه الله وفرمایل چې وما تدري نفس ماذا تکسب غدا او ډېر انسانان داسې یو ځای ته سفر کوي یو غټ امید باندې روان لاره کې اکسیډنټ راشي سمړ شي یا جاز کې ورته مرګ راشي یا بل څه کې نو وما تدري نفس بأي أرض تموت هېڅ پته نه لګي چې کوم ځای کې ورته مرګ راشي د دې احوالو علم صرف الله ته دی نو چې انسان ته د دې احوالو پته نشته دی او بیا دومره غټ امیدونه ساتي نو دا ډېره کمبختي ده او ډېره کمزوري ده چې موږ تاسې کې ده د دې وجې نه هغه مشهور عالم تیر شوی محمد بن واسع رحم الله ته وایي هغه فرمایلي دي وایي اربعة من الشقاء وی څلور څیزونه دا د بدبختۍ علامې دي اول نمبر هغه فرمایي طول الامل اوږد امید ساتل وی دا د بدبختۍ علامه ده د انسان بدبخته ده چې امید یې ډېر اوږد دی دویم هغه فرمایي وجمود العین د سترګو وچوالی وی دا د بدبختۍ علامه ده انسان سترګو کې اوښکه نه وي د الله د یارې نه جاړي و دا بدبخت انسان او بل هغه بخل هم لیکلی دی دا د بدبختۍ علامه ده دا بخل نه دی دا هم بدبختۍ علامه برحال زموږ مقصود په دې کې دا ټکی یو چې طول العمل اوږد امید ساتل دا د بدبختۍ علامه ده نه کوم انسان امید چې اوږد وي دا بدبخت دی د دې خبرې نه دا معلومېږي سلمان فارسي رضی الله عنه مشهور صحابي دی او مختلفو مذاهبو کې وختونه تیر کړي او د ډېرو مذاهبو امتحانات یې مغستې دي آخر رب العالمین دی په اسلام باندې مشرف که او د بهترین نعمتو ته الله نصیب او دی ګرځېده چې دی پسې چې کله به دا حق دین به ماته کوم ځای کې میلاوي نو سلمان فارسي رضی الله عنه مشهور صحابي دی دیو ناشنا خبر فرمایلی ده ده فرمایی وی ثلاث اعجبتنی ثم اضحکتنی وی دری سیزونه داسی دی چی اغا ما تعجب کی اچی حتی ما خندهی مال خنداره و یو هغه سریب سډېره خنداره دی چې مؤمر الدنیا والموت یطلبه وی دار دنیا په امید کې ډوبي او حال دا چې مرګ د دې سړي په طلب کې د دنیا امید کې خور نه وته او مرګ د دې سړي په طلب کې و دې سړي اوسه مال خندار است دویم هغه غافل انسان وليس يغفل عن چې هغه غفلت نه شي ملائک همیشه د لار څاري ملائک همیشه د ته ګوري د ته متوجي دي چې دې څه وایي ملائکې دي چې دې څه کوي ملائکې دي او رب العالمین نه هم دې پټ نه دی هغه ته پته را چې دا پلانکې سړی پلانکې ځای کې حرکت کوي داسې خبرې کوي یعنې دا سړي نه چې دی نه رب العالمین غافل دی نه ته ملائک غافل دي او دی بس غافل انسان دی هېڅ پروا ورسره نشته او دریم هغه سړی چې په ډکه خوله خاندي
نو هغه پته نه لګي دی ولې خاندي دته دا پته شته چې رب العالمین دنه خبره کړه دنه خوشاله او دته دا پته نشته چې نشته دی ولې خاندي شاید چې رب العالمین دنه خفای دنه ناراضه دی ولې خاندي و دې په سمانه خوشاله حقیقي رب خوشاله ول فکر موږ تاسو د دنیا کې یو سړی نوکری وسکو همیشه د هغې د خوشحالۍ تلف کو چې دی په څه باندې خوشحالي د ده په مخ باندې به څنګه مسکا راول او دی به څه باندې زما د راضي شي او رب العالمین موږ تاسو ته هر څه راکوي د هر چا نه ډېر مهربان دی دا هر څه هغه پیدا کړي دي او هغه موږ تاسې خفه کوو نو دی وجه نه هغه دا خبره وکړه چې دته څه فتره چې رب العالمین دنه خبره کړه دنه خوشحاله دی ولې خاندي دا خبره د دې وجه نه علي رضی الله عنه دا خبره نقل هغه فرمایلی دي وایي زه تاسو باندې په دوه څیزونو کې څه خیرېږم یو دا چې اتباع الهوا دویم وطول العمل وګورئ دوه شیانو باندې ډېر څه خیرېږم په تاسو یو دا چې تاسو کې به د خواهش تابعداري راشي د خواهش تابعداري به شروع کړي او خواهش تابعداري دومره ضروري شی دی چې د حق د لارې نه تا بندوي هغه دا خبره او دویم اوږد امید به تا نه اخرت یېر کړي په یونس الاخره اخرت به یېر کړي سړي و دا دوه شیونه چې دي دې نه سخت تاسو باندې یېرېږم علی رضی الله عنه دا فرمایلی شي مشکل تاسو کې پیدا نشي او نن سبا وخت کې هم دا دواړه په هر انسان کې پیدا شي اتباع الهوا وطول العمل هر انسان د خپل خواهش تابع هر انسان امید چې هغه وګت هر انسان دا څه وایي چې دا خلک ټول زما د مزاج دا خلک ټول زما د طبیعت دا اسلام د زمانه مزاج د خلکو دا طبیعت دی د دې وجه نه د انګریزي قانون او په د اسلامي قانون کې فرق هم دی اسلامي قانون کې څه خواهشات نه چلی او انګریزي قانون کې به څه خواهشات چلی انګریزي قانون کې چې غلط کار دی وکړه وتا ته به مستقل وختونه درکولی شي زه پلان کې تاریخ ته راشه او پلان کې تاریخ ته راشه او اسلامی تاریخ کی اٹکلی فیصله ده ډایرک بس کته غلا کړو و ډایرک وته باندې فیصله وشي چې لاس ته کټ کړي د غلا مقدار څومره ده دومره ده غلا یې کړی ده بس لاس ته کټ کړي ده بس نو شرعي قانون او انګریزي قانون کې فرق هم دی چې انګریزي قانون کې ستاره خواهشات فیصله کی او اسلامي قانون کې ستاره خواهشات فیصله کی د دې وجه نه دا ډېر کفار په دنیا کې اوسېږي یهود نصارا مجوس ادوان سیکان مختلف خلک اوسېږي دوی په دې پوهېږي چې د اسلام حق دین دی خو دوی ورته ولې غاړه نه ږدي اصل وجه دا ده چې دوی ته دا پته ده چې اسلام مې قبول کړو خواهشاتو نه پکې بیا بندېږم سود رشوت حرام خوړل دا ټولې قصې به بیا زه نشم کولی او نن سبا مسلمانان ټول موږ په دې کې اخته یو هغه هندوانو مو پورې خاندي اکثر خلک د هندوانو دکان ته ډېر ورځي تپوس ته وکړي ولې ویره دا هندو دی که کلمې نه شو ویلی خو دومره ده چې دوکه خو نه کوي که دوکه باز نه دی دلته چې مردان کې چې کوم هندو دکان جوړ کړی دی که د کپړې دکان دی د مسلمان نه ښه چلیږي دا معنا نه ده چې ته چېرته تعویض کړی دی او د سحر کړی دی د خلکو په دې اعتماد دی چې دا سړی دروغ نه وایي دوکه نه کوي او مسلمان سړي باندې بې اعتماده شوی خلک بې اعتماد نه کوي هر سړی وایي چې دا دوکه نه کوي مسلمان دوکه کوي د دې وجه نه دا ویډیوګانې به د فیسبوکونو د خلکو خېجوري بهر ملکونو کې خلک موبایل د پیزار په ځای کې ږدي او دلته زموږ مسلمانان هغه پیزار هم نشي ښودلی پیزار هم خلک پټوي حالات هم خراب شوي موږ تاسو مسلمانان ډېر سخت ځلور شوي یو نو د دې وجه نه علي رضی الله عنه فرمایل چې اتباع الهوا وطول العمل پر دې دوه شیانو څخه خیرېږم په تاسو
او اخیره کې فرمایل چې خلکو كونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. اذا تاسو د دنیا زامن شي خلکو دنیا زامن جوړ شي